قال الله تبارك وتعالى بعدما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين صدقت يا رب العالمين यकीदानन दरीन आलम के ला मौजूद इल्ला हु वला मक़सूद फिल कौनैन ला मौजूद इल्ला हु जो तेरे ला बदस्तारी बया चन बया तन्हा चगमदारी मुझू अज गैर हक़यारी के ला फत्ताह इल्ला हु बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी बंदे परवरदिगारम उम्मती अहमद नबी दोस्तदारन चार यार ताबिया बऔलादी अली मज़हबी हनफियदारम मिल्लती हजरत खलील हक़-फ़ाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली हम फहर से कहते हैं हमारे हैं सहाबा वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। ओ चांद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर उस चांद के ताबिन है सितारे सहाबा। साहिबान चिदा इरशाद मुक़्तदा चार यारान द पाक रसूल दी पर इख्तियार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीम एहसान दे चिमा उता द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा फिरज़वन उकड़ा او دا احسان را باندې وکړو چې الله رب العزت خپل کور ته راوست تاسو ټول الحمدلله الله رب العزت را باندې دا بل عظیم احسان کو چې د دین خبره ته یقینو عزتمنو ماستاسو مخ کې یو آیات مبارکه دا تلاوت تو الله رب العزت فرمای الذی یراک حین تقوم دا الله رب العزت دی چې هغه ته ګوري کله چې ته ودرېږي وتقلبک فی الساجدین او کله چې ته په سجده کې ځې راځي یعنې سجده لګې نو الله رب العزت تا دا آیات مبارکه چې را نقل کړي دي علماو دا حدیثو یعنی محدثین چې ستویل شي یا اهل الحدیث چې ستویل شي لوی خلک چې کوم ابي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله یا نور علماء نووي دا په باب د مراقبه کې را نقل کړي چې انسان مراقبه وکړي اوس مراقبه ستویل شي نو اسانه معنی ده یو مراقبه دې ته ویل شي چې انسان دا سوچ فکر جوړ شي چې هر حالت کې د خپل چې څنګه وکړو دا د الله رب العزت رضا لپاره وګرځوي او دې دا خیال او ګمان کې چې الله ماته ګوري څه خیال کوي چې الله ماته ګوري بس دا مراقبه چې دې وکړ کوي دې سوچ په خپل اعمالو کوي چې زما کوم اعمال دي آیا دا ټیک دي خراب دي سدي سندي الله راته ګوري نو دې ته ویل شي مراقبه یا دا الله په کائناتو کې سوچ او هر چې بیا د حساب کتاب دې ځان سره کول چې یاره نن مې نیکی زیاته وکړه که بدي مې زیاته وکړه نو دې ته محاسبه ویل شي محاسبه اعمال نو دواړه پکاري
او بیا خاص کر د دین شعبې دی پای کې یو شعبه د تصوف ده نو په هغه کې مراقبه له یو خاص اهمیت او د دې وجه احادیث کې راځي مور بی بی سیدنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت ذکر کوي انسان باندې هر وخت بلا حالتونه راځي نو هر وخت کې به ذکر کوي هیڅ یو وخت وي حدیث کې راځي دا نه تیر شوی چې ذکر نه کو او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه فرمای چې هغه په مجلس کې ډیر زیات غلي ناس ډیر وخت غلي ناس او دومره غلي ناس تو اورک به نو تر دې چې پرندو دی ودا ګمانو کو چې دا مثال پتاوري انسان نه دی خلک مت نو علماء دي چې بیا دا خبره شو هغه چې د ذکر نو موږ وایو چې دا مراقبه دا اوسو کویلی نشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اس بي سناستا کول هیڅ بي صدا یو کمکل د زمانه چې راوچت شي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستا کول د اس اباته یو کافر د څو کوم نشي کله کافر زړه چاله ورګم په دې ځونه نشي بیا څو نو دا مراقبه دا د سوچ فکر کو په عالم کې نو د دې وجه دی مسلمان بنده تم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم عمل کې الله آیات الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين کا عبادت کے منځ کې هم دا خیال کوي چې کله عبادت توذری کې تاسو پوری الله رب العزت کله زکات ورکړي هم دا الله تعالی رضا لپاره ورکړي تاسو پوری الله رب العزت الکه بیا مراقبه د بر خپل طریقې دي نو صحابه خو هغه دور کې داسې نوې کړي نو کړي وي تبه پوینه کاکا حدیث نه لیکل البته بعض هیئتونه به مختلف وي هغه وجه مختلف دي هغه وخت چې څومره ضرورت د هغه مطابق شوی دي وجه ګوره ورته هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي قبل صحابي سره ملو شوی دی هم یا باندې چې یا به د بل علاقه و یو شان بود باجو شهري زندگی نه وا اکثریت د دیهاتو زندگی و ټول یو شان و اثر نه ورزیدل یا اکثریت چې وو هغه داسې وو چې یو به د بل سره ملاوېدو نو وایي هغه جامع یو شان کلچر یو شان مذهب اکثریت د صحابه ټولو یو او د کشان په زبان کې فرق نو نو دومره سيزونو ته ضرورت هم پاتې نشو او بیا پاتې شو د رستو زندگی نو اوس چې د چا سر ملاويږي کته پښتوني نه بابا پنجابي کته پښتوني یا بابا پرتیبانی کته پښتوني یا بابا انګريزي کته سامي جامع دي بابا چا پین شټه چولي کته سامي جامع دي بابا چا چې نیمګړي جامع چولي کته چې دې تاګیره پری یا بابا چا نه پری کته چې دې ستا دا کلیواله ژوندۍ ده هغه چې د شهري ژوندۍ نو دا خامخا په انسان باندې اثر ورځي مجلس په انسان خامخا اثر ورځي نو د هغې دپاره د دې وجې د هغې د ضرورت مطابق هغه کلاس کې استاد رد و بدل راولي طریقه بنیاد و مت کوي خو رد و بدل راولي چې د انسان دې سم شي الله دې توفیق راکړي دا د هغې هغه طریقې دي خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ابي ذر جندب بن جناده او د ابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنهما روایت ماته خلق مراقبه سے د یو څه سره خاص کړي د چستر به پټېګا مراقبه نه صحابه په غړي دلستر بم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د لازمي نه دا یا په مقصد د لازمي نه دي بس سوچ پکار انسان فکر پکار دا کې اثر کوي چې انسان ذکر سبا مختلف چیزونه ته بدلې دي مراقبه دا سبا ما ته معلوم دي چې ولای سوچونه کې چې سترګې مټې کې تاسو سوچونه برابر نو ما درته وی اصل دا د احادیثونو چې کومه ثابته ده چې ته وی چې الله ما ته ګورو دا الله سره دی راځي مضبوطه د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم محدثین دی ګوره کاغه محدثین نه دانه صوفی او نه چې دا حنفی او نه بل دی دا احادیث مې
باندې احادیث نظر درایي باغی کې دا احادیث په مراقبه کې راغلي نو باغی کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمایي مراقبه دی وسته یو دا چې اتق الله حيث ما كنت او یریګه د الله نه کاکا چې کوم ځای به دا مراقبه چې کوم ځای په بازار کې په کور کې په لار کې په کوم ځای کوم نشته صرف یو موبایل دی لګیای په موبایل فلمونه ګورې د کټیوم د چانو یریګه د الله رب العزت د چانو یریګه د الله رب العزت ورتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وا بدی در نه وشو انسان دی ګناه وشو انسان دی کی ګناه اچانک کی زمونم کی بلنم کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وې دی بده پس رستو نیکیو کا تمحها چې دا د محو کی دانی کی دا دی بده پس رستو دانی کیو کا چې دا ګناه د ختم مراقبه بس بدی در نه وشو ورپسې نیکیو کا چې دا بدی در نه ختم کی دا بیا اثر ختم کی الله دې راته توفیق راکړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وخالق الناس بخلق حسن او خلق سرا اخلاق استعمال کانو بخلق حسن بهترین اخلاق دلته د 500 تدبیر راوښتي دغه تبل پولی دلته جمعات کې ناس شپور ذکرونه کې او دغه تار چا سره جګړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه وخالق الناس اخلاق د خلق سره استعمال کا بخلق حسن بهترین اخلاق د سره فرمایي بهترین اخلاق استعمال خلق سره خو اخلاق استعمال عثمان سره نا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وخالق الناس بخلق حسن خلق سره بهترین اخلاق استعمال چې اخلاق صحیح بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن عباس سے وای د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ زویره هغه وای چې ما ته د چونکې کشرو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته یا غلام انی اعلمک کلمات اے بچیا اے معشومه زتا ته خایم س کلمات س ټوکړي س ټکی هغه درته خایم احفظ الله يحفظك یو تسرا ته د الله د دین حفاظت وکا دا غي خیال وساته مستا خیال وسو کو ساتي الله رب العزت ستا خیال وسو کو ساتي الله رب العزت خالي خبر د خیال بیا ورته سوی اذا احفظ الله تجده تجاهك اے ویت د الله د دین دی خبر ته خیال وګي ته د الله د دین خیال اوساتان او الله به عمومي الله به سوکي الله به عمومي او بل حدیث کې راځي د ترمذی شریف حدیث ته بل روایت کې دی ورسره وی امامک خپل روان دی به عمومي چې تاسو کار وی الله رب العزت بستا حامی و ناصر الله توفیق راکړي ګوره بیا ورته ناشنا ګوره خبره کوي اذا سالت فاسال الله کله چې سوال کې نو سوال لا چانه کوا د الله نه چې د الله نه کوي نو پیر بابا به سکی د الله نه سوال کوي اذا سالت فاسال الله چې کله سوال کې نو د چانه سوال کوا د الله رب العزت نبی ورته فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم واذا استعنت فاستعن بالله چې کله سوال کې نو سوال چې کله دا شو امداد غواړي نو امداد د چانه غواړه د الله رب العزت نه امداد غواړه د بل چانه امدادونه مغواړه بیا فرمای ورته وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ورتوي ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ما اوسه خبره نه ده د محدث او د امام خبره نه ده چا خبره ده د مفسر کبیر او د مفتی اعظم ټول دنیا او زمنګ استاد د سترګو احوال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی کدا ټول امت نه مراد د ټول عالم د کدا ټول عالم راجم شي لو اجتماعت که چرته راجم شي علان په دې خبره باندې ينفعوک چې تعالی پیدا درکې ښا چې تعالی پیدا درکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لم ينفعوک اس پیدا تا د نشدا غره زنه خلک بیا وي ته زنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لم ينفعوک تعالی پیدا نشي در رسول الا بشيء مگر هغه څه قد كتب الله لك چې الله تعالی لیکلي چې تعالی لیکلي یا الله رب العزت
بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای و ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء فدا ټول خلق په دې راجم شي چې تعالی ضرر او نقصان درکې لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك اس نقصان نشي در رسولې مگر هغه به در رسي چې کوم الله لیکي بس چې الله لیکي یعنی تقدیر باندې کې د ساته بیا ورته وای رفعت القلم اقلام وجفت الصحف الکه قلم اوچت کړي شوی د کوم چې تقدیر قلم لیکنه کولا هغه اوچت کړي شوی دی وجفت الصحف او صحیفه اوچ شوی دی پسې چې لیکل کول نو دا د خلکو کسی مسی بنراټینګه توجه بچاته ساتي الله رب العزت ته غفتنه بد چانه کې الله رب العزت نه دوغت بلا احادیث به لیکل او بلا واقعات هم پیدي خبره را نبی او دیږي اخیره خبره درته کوم نو چې بیا در سره کله ته هر سکه الله در سره احسان وکړو نو د دې احسان به بیا شکر ادا کړي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای درې کسو د رسول الله او د بنی اسرائیلو کې یو کس چې دی هغه داوداسی ورته ډوندو بل کس چې دی هغه برګیو او دریم کس چې دی نو هغه گنجیو په دې باندې امتحاناتو او د خبره پکې پلند الفاظ درته راځم پرشته ولا راغله د انسان په شکل دی اوس نه پیژني نو دی دا گنجی ته وای چې ته څه غواړې دی ورته څه غواړم یاره چې خدای پاک بهترین وي اختراع کی مزیدار وی خان دعای ورته وکړه خدای پاک ورکړو وی دینه پس څه غواړې نو حدیث کې راځي چې د ورته وی چې یاره چې خان وی را سره نو دعای ورته وکړو خان ورله ورکړي بل کس نه تاسو کوی ته څه غواړې نو دې برګي ورته وی چې مال یاره دغه په کار دی داسي ورته چې دا برګي ملر شي خلک رانه چې دې نفرت کوي ورته چې ښا دعای ورته وکړي اوس څه غواړې ګوره دعای د الله نه وغوښته اوس څه غواړې نو ورته وی اوس دا غواړم یا روایت کې راځي چې یای ورته غوا یاد کو او یای ورته او خان یاد کو چې دې کې راته ملو شي هغه ولا وخت خدای پاک ورکړ بیا ورته رولون لراوي ته څه غواړي یاره چې خدای پاک نظر راګي فابصر الناس داخله پیوینه هغه ته دعا وکړه خدای پاک نظر ورکړ ورته نور څه غواړي ویګړي بيزي غواړي وای هغه دې دعا وکړه وخت تیر شو او د دې د اعمال ډیر زیات شو نو امتحان د الله د فرشته ول بیا د انسان په شکل ده او دې ته وای دی ابرګی ته وای چې بھائی زدا سے مجبور یم دایم د فقیر په شکل ده مال اکثرا کا مسافر مر سره نه رخصوي چې خپل ځای ته ورسه هغه ورته وی دا د ما سره خو هیڅ نشته په ما ډیر حقونه دا د ورته اخره کې وای چې ګوره په تخته پاګي احسان کړل ما ته دومره پدره دا هغه ورته وی دا مال چې اکابر فلاکابر دا زمار د مشرانو نه را روان دي خدای ما په خپل مهنت ګټلې هغه ورته ځکه ساده خبره ټیک وي خو صحیح او کدا چې نوې خدای درکړي نو خدای دې اکه شانکه چې څنګه مخ کوي بل لراغه گنجی له هغه ورته هم دغه خبره وکړه بیا ډون لراغه چړون لکه لرای هغه ته وی هغه ورته بالکل ټیک ته وی ما سره اسم نو زړوندم دا خدای پاک مال لا کو اوس ته خدای مال دې چې ستاسو څومره خوخه یغه ته واله نو فرشتہ ګور امتحان کیم کامیاب شو فرشتہ ورته سوې فرشتہ ورته ته کامیاب شي دوه مرګي دي ناکام شو دا مال دې ستا مبارک وي تا سره دې دا د خدای طرفه امتحان نو ګورا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر حالت کې کپتا امتحان راځي راحت ده که مشکل ده کار صدا پته توجه چاته ساته الله تا غفتنه د چانه کوا د الله نه امداد د چانه غواړه د الله رب العزت نه سر چاته ټیټوا الله رب العزت تا دغه ستاده پر مراقبه هم ده دغه ستاده پر عبادت هم ده دغه ستاده پر مسلمانیم ده الله رب العزت تر له توفیق راکړي دا تر نه راځي